خو دے دے حقیقت کی دا سرلا چه دا ایمان خواندی اگر کدے پا دنیا کی دمر غریب و مسکین وی چه خپل کور نے پردی کور کی ناستے دا خوراک کا وہ سرنے سوال کئی او دارنگی جامع پیزاری خیستن وی کمزوری جامی وی کمزور پیزاری وی وچ دا رب العالمین پر اس باندے کم انسان وردے اگر بیا پدی ظاہری قبر کے ندے پدے خور باندے ندے پروت دل الہ العالمین پا آغا قبر کی جنتی توعامن رالیگی جنتی بستری والرازی جنتی ہواگانی و ترازی دا دا ایمان دا خاونو دا متقین سان مقام دے اس آغا انسان بل طرف تا چھ دا زمانے بادشاہ نے ہرس وقت کم نشتا ہر سفر آخری کچھ عمل برباد دے عقیدہ درست ندا دا اللہ تعالیٰ دا قانون خلاف دا رب العالمین دا ذات خلاف رب العالمین دا نبی دا پیغمبر خلاف دا نبی کریم علیہ السلام دا شان مبارکہ خلاف دا عقیدہ ختم نبوت خلاف دتا کو دنیا کی سمر چ په ولار باندې زو دی وزیر اعظم وزیر اعلی بل افسری صدری نو دا سلوټ کوته جوړي سلامونه به جوړي د زنده‌باد आवाजونه چني به جوړي خدا به صرف د لږ وختي چې دا سپر کې پټي شي او دې قبر ته کوشي رب العالمین نو فرشتو فرمایي چې دا ظالم دا جابر بادشاہ د دنیا کې زمات مخلوق ظلم کړي دي د زیاتې کړي دي اوس ودلاري شي اے فرشتو جہنم نے ولدا اور بستر راوڑے آگا وطا قبر کی واچوئی آگا بادشاہ عزت صرف دی دنیا کی انتے اس کی عزتی تو گورا انتے عذاب تو گورا معزز سامعینو دا جہنم نے طرف نبوتا کنٹی کو لامشی سختی بدبودارا ہواگانی برازی او آگا دا جہنم آگا تک پا پی رازی دے بسیزی او رور عذابنا اتبانی مسلط کی لیکن قرآن عظیم الشان هذا کتاب ہے کہ پدیچا خوشحالی وکڑا دا خوشحالی ان کو دنیا دا ہم پا قبر دا ہم پا آخرت دا او علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ و روایت ذکر بھی بشرق الصدور کی و ایکن انسان چھ دا قرآن کریم اس دکڑ شروع کی تا اس طرح خبر معلوم ہے دیر صحابہ کرام داسی دی چپا پوخ عمر کی بوچاگی کا خدای دا ایمان توفیق ورکا واقعی با مسلمانان شو دا با وقتا پوری باقی پا کفر او پا شرک کیو دا نبی کریم علیہ السلام تعلیمات بوتا ورسیدل اگی با مسلمانان شو عمر رسیدہ بو زمون دا زمانے پرک چلک دوشی نو بیاوی جبا پیرنا شوی دا اسکار لکی وہی جبا پیڑنا شوی دا کار لکنو جبا نہیں پیڑنا و بس باران زین کمزور ایشی دا خبر دا سالا پوری بس صحیح ہومی ونا چسو پتا زمون بوالد محترم اللہ تعالیٰ دی قبر انوار نوری آقیم پنویوالی بانے قرآن کریم ختم کرے دا چسو کی کیا کولیش نو محترمو عرض مستاز خدمت کی راو صحابہ کرام خوخ عمر کی خواقی با قرآن کریم او دارنگی علم دین اسلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تاریخی مدینہ دمشق ای کی دا روایت ذکر دے وی عمر فاروق چکل ایمان راوڑو او دا قرآن ذکر شروع کرا نو چی سورت بقری قدر ذکر دا سورت بقری ختمو نو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پی یو اخزب اکرو سبحان اللہ خیر دے تاسو نہ ہم تمرا مطالبہ نہ کو تو خان نشے بجے علاقہ کو من کی زمین کی شمت نہ کو علاقہ کی تو خیر دے تاسو خیرات کو دا چیرے لا نہ وی نہ ډیر تاسو وس نه کی چیرے لا نہ دوار لا نہ چیر تک سخه کټه او په جذبات کې رانه شغر سروي زبانه کې بیا پروس کا پای کړه کله سره جذبات د مخ کې کارو رستوري تاسو په غزا وخت شوی نو اسه عرض بداو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی چې چرته زما غتیر عمر او چرته مال الله د ایمان توفیق راکو او پدی پوخ عمر کې ما د قران د ټولنا هغه صورت چې په اعتبار د الفاظ او کلمات سره د ټولنا لوی صورت ده سوره بقره وی داغي ختم او په دې باندې په ما بل د دین بل کا خوشالي راځي
د دې نه به زیاته نوره خوشحالي راځي او عمر فاروق بیا بادشاه شوی هم دی خلیفه د مؤمنانو هم دی په هغې باندې هغه دومره خوشحالي ونه کړې لکه د سورې بقرې په ختم باندې چې هغه څومره خوشحالي کړې سبحان الله. حالانکې د هغې هغه خلافت هغه هم د دنیا بادشاهي نه وه د دین اسلام خدمت و ځکه اوس نن سبا خلک بیا دغه ته چې د عالمانو ته د سیاست خبره کوي وایي فلاني مولا چې دا سیاسي مولا دی نو که هغه سیاسي مولا وي نو عمر فاروق د ټولو نه اول سیاسي مولا دی ابوبکر صدیق د ټولو نه اول دی ځکه چې هغه هم ابوبکر صدیق هم د مؤمنانو خلیفه و بلکې د خلیفه په شرایطو کې دا دی چې دی به عالم وي نو ټول دا د قیامت په علاماتو کې ده چې وایي کله یو کار نااهلو ته وسپارلی شي نو بیا د قیامت انتظار کوو عرض می دا مومنانو مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ارشاد فرمایي کله چې د قیامت ورځ راشي هر یو انسان به د خپل عمل مطابق په خولو کې ډوب ولاړ وي څوک به د زرګونانو پورې په خولو کې وي څوک به د پړکو پورې څوک به د نامو پورې څوک به د سینې پورې څوک به تر دې پورې چې د دې شونډې او د خولې پورې به په خولو کې ډوب ولاړ وي او محترمو آسان کار نه دی 50,000 کاله ورځ ده ما ته پته ده تاسو چې کوم کسان د جمعې مانځل راغلي او د هغې نه د دې وخته پورې تاسو ټیم وشو کېدای شي کافي به ستړي شوي ولې 2.5 ګنټې یا 3 ګنټې خو شا ساعت تېر شو نو په 2.5 ګنټې کې ښه په سوري ښه په قالین ښه په سهولت خوراک سکاک کړی او خوراک سکاک میلاوي دي هر څه سهولیات موجود په هغې کې مونږ ته د مازدیګر د مانځه پورې انتظار ګران دی که آسان دی ګران دی مونږ ته ای مسلمانانو تا خو نه لویه نه ټوله ورځ انتظار دی نه میاشت انتظار دی نه کال انتظار دی چې 50,000 کاله انتظار شي څه به حال وي دا خبره هغه ورباندې د زړه په وګړو واورئ چې 50,000 کاله انتظار چې اونۍ ولاړې کېناستی به نه شي نور به نه وي ځمکه د تانبې او نور د نیزې په مقدار او که ښکته کېږي په خولو کې ډوبېږي ولې چې د یې د شونډو پورې دی د خولو ډنډ راغلی دی نو 50,000 کاله انتظار الله دې موږ ته په خپل رحم اساني اے مومنان مسلمانانو نبی علیہ السلام فرمایي دې حال کې به یو انسان را روان وي هغه انسان ته به بهترین او ښایسته تاج په سر باندې پروت وي په هغې باندې به ډېرې بهترینې ملغلرې لګېدلې وي ډېر خوشاش به حشاش بشاش به را روان وي خلق به تپوس کوي چې دا کوم انسان دی ټول خلق په خپل غم باندې مبتلا دی هر یو انسان په دې الفاظو باندې ګویا دی چې نفسي نفسي یا الله نن به زما سره څه معامله کېږي یا الله ما سره به څه معامله کېږي دا فلانی انسان دی خو ډېر زیات خوشحاله را روان دی دا څوک دی دا د څه عمل و الله کې په څه رضا شوی دی وینا به وشي دا هغه انسان دی په دنیا کې په خپل بچي باندې په خپل اولاد باندې د قرآن کریم تعلیم کړی و قرآن یې زده کړی و دا د هغې معصوم بچي د قرآن د ختم برکت دی الله تعالی ولا د دنیا هغه عزتونه په دنیا کې ورکړي وو د آخرت هغه په آخرت کې د قبر هغه په قبر کې ورکړي دي خدای د آخرت عزت دی چې نن ورته تاج په سر دی او د باندې خوف او غم او پریشاني نشته دی الله دې دغه ټول زموږ ستاسو نصیب آمین خبره چې شروع کړې وه د شرح الصدور هغه روایت کومه کې نه بیا ډېر شو نو هغې کې روایت دی چې کوم انسان قرآن شروع کړي د الف با تا ثا دا وایي دې حال کې دله مرګ راغی په ورځ د قیامت باندې وایي د دپاره په قبر کې فرشته مقرره شي دا باقي قرآن ورته بیا فرشته په قبر کې کوي چې کله دی په قیامت کې بیا د قبر نه راپاسي نو د لویو علماء کرامو په صف کې به پاسي چې دا لوی عالم دین دی سبحان الله د څه وجې نه چې ده شروع کړي وو د مرګ د قرآن د هر ډول مخکې مرګ راغلی محترمو مسلمانانو